بسم الله الرحمن الرحیم. نن غواړم چې د هیموریډ یا د بواسیر په اړه وغږیږو. په تیره ویډیو کې موږ د کانسټیپیشن یا د قبضیت په اړه غږیدلی وو. نننۍ موضوع د بواسیر یا هیموریډ په اړه ده، کوم چې د قبضیت سره هم یو څه اندازه لینک یا تماس لري، چې د بواسیر په لاملونو کې به په دې اړه موږ وغږیږو. بواسیر څه ته ویل کېږي، څنګه پر بواسیر اخته کېږو، د بواسیر لاملونه او مخنیوی څنګه کېدلی شي. هیموریډ یا بواسیر هغه ناروغي ده کوم چې د لوور جی آی بلیډینګ باندې متصف ده. یعنی په دې معنی هیموریډ یا بواسیر هغه ناروغي کوم چې د هاضمې سیستم د ښکتنۍ برخې د مقعد د رګونو د چاودیدل یا سوري کېدو له کبله کوم وینه چې په ډک میتیزو کې موجود وي، همدې ته هیموریډ یا بواسیر موږ تاسو وایو. هر کله چې په ډکو میتیازو کې وینه موجود وي یا د هاضمې سیستم د ښکتنۍ برخې د لویو کولمو اخري برخې څخه وینه بهیږي، په عامه اصطلاح کې موږ تاسو دې ته هیموریډ یا بواسیر وایو. که څه هم دغه وینه بهیدنه په یو شمېر نورو ناروغیو کې هم رامنځته کېږي، خو موږ په ساده اصطلاح کې ورته بواسیر وویلی شو، چې په دې اړه به بیا وروسته موږ وغږیږو چې په کومو ناروغیو کې پرته له بواسیره هم وینه بهیدنه رامنځته کېدلی شي. بواسیر په چا کې زیات اندازه موجود وي؟ کوم هغه اشخاص دي چې بواسیر رامنځته کېدو لپاره مساعد دي؟ بواسیر د میل په نسبت په فیمیل کې زیات موجود وي، یعنی د نارینه‌و په نسبت په زنانو کې بواسیر ناروغي زیاته موجود ده. هغه زنانو کې فیصدي زیاته ده کوم چې د حمل یا پریګننټ وي. هغه زنانه چې حمل ولري یا ماشوم ولري، په دغه زنانو کې د بواسیر ناروغي رامنځته کېدو چانس زیات دی. دریم په هغه اشخاصو کې چې هغه اولډ ایج دي، یعنی د 45 څخه تر 65 کلونو پر څخه عمر ولري. دغه کسان چې عمر زیاتوالی ولري، دوی کې هم د بواسیر ناروغي رامنځته کېدل فیصدي زیاته ده. همدارنګه د بواسیر د رامنځته کېدو هغه خطري ریسک فکټورونه کوم یو دي، یعنی هغه فکټورونه چې کوم یو چا کې موجود وي د بواسیر پر ناروغۍ اخته کېدو چانس زیات وي. لومړنی ریسک فکټور چې د بواسیر د ناروغۍ رامنځته کېدو سبب کېږي هغه فیملی هیسټري اف هیموریډ ده. هغه اشخاص چې د هغوی په کورنۍ کې د بواسیر ناروغي موجود وي، یعنی د دې کورنۍ نور غړي پر بواسیر باندې اخته وي، دغه تاریخچه مثبت کېدل هم او د کورنۍ نورو غړو لپاره د بواسیر خطر زیاتوي. دویم پرسونل هیسټري ده، یعنی د یو شخص خپله تاریخچه، هغه کومې کړنې، هغه کومې ناروغۍ دا لري دغه شخص پورې مربوطې چې بواسیر په اخته کېدو چانس زیاتوي. په دې کې کرونیک ډایریا، یعنی هغه اشخاص چې هغوی په مزمن اسهالاتو اخته کېږي، د زیات وخت لپاره په اسهال باندې اخته وي یا مزمن اسهال ناروغي ولري، دغه اشخاص د بواسیر یا هیموریډ لپاره مساعد خلک دي. دویم کرونیک کانسټیپیشن چې موږ مخکې یادونه وکړه، قبضیت د بواسیر د رامنځته کېدو تر ټولو لوی او ستر لامل قبضیت دی. ځکه په قبضیت کې موږ چې کله هم تشناب کوو یا ډکمیتیزې کوو، یو اضافه زوروهنې ته اړ کېږو. موږ همدغه اضافه زوروهنه د کولون پر رګونو باندې فشار راوړي او د کولون یا د مقعد رګونو د چاودېدو او د سوري کېدو سبب کېږي، چې د دغه سوري کېدو او د چاودېدو له کبله وینه بهیدنه رامنځته کېږي، چې همدې ته بواسیر ویل کېږي. هغه اشخاص چې په قبضیت باندې په زیات اندازه په زیات وخت لپاره په قبضیت کې پاتې کېږي، دغه خلک د بواسیر لپاره تر ټولو مساعد خلک دي. څلورم هغه خلک د بواسیر لپاره مساعد دي چې دیو د خپل ټیم باندې خپل تشناب نه کوي. هغه اشخاص چې دیو په خپل ټیم باندې تشناب نه کوي او یا هم تشناب کولو پر وخت د اضافه زور وهي، بې ځایه زور وهي، دغه اشخاص هم په بواسیر د اخته کېدو چانس زیاتوي. موږ تاسو باید چې کله هم تشناب کوو، باید د اضافه زور وهنې او د بې ځایه زور وهنې څخه مخنیوی وکړو، چې دا د بواسیر د رامنځته کېدو لپاره یو مهم لامل هم ګڼل کېږي. پنځم هغه خلک چې په د هیوي لفټینګ وي، یعنی زیات وزن اوچتونکي خلک چې دي، دیو هم په بواسیر اخته کېږي. هغه کارګر ورونه، هغه خلک چې زیات وزن اوچتوي یا بې ځایه زور وهي، دوی د بواسیر د اخته کېدو لپاره هم مساعد دي.
همدارنګه د خاص چې د ډیر ټایم وخت یا د ډیر ټایم لپاره وخت لپاره په خپو باندې کینی، یعنی هغه کسان چې خپو په سکو باندې کینی په ساده اصطلاح کې، دغه خلک د بواسیر د رامنځته کېدو لپاره مساعد کېدلی شي. دویم درازو د بواسیر هغه اعراض او علایم سمپټم ته کوم اعراض او علایم د بواسیر دي، یعنی موږ څنګه پوهیدلی شو چې دغه اعراض او علایم په پیژندلو سره بواسیر ناروغي یا همیریډ وپیژنو. د بواسیر لومړنۍ نښه چې موږ او تاسو ته ټول چې هغه د تشناب کولو پر وخت د وینې موجودیت دی. هر کله چې موږ تشناب وکړو او خاص کر تشناب کولو څخه وروسته یو داره وهونکې تیزه وینه بهیدنه، همدغه د بواسیر لپاره تر ټولو غټه نښه ده. دویم د مقعد په شاوخوا کې درد موجودیت. هغه اشخاص چې د ډکو میتیازو کولو پر مهال درد ولري، خارښ ولري، وینه موجود وي، دا د بواسیر هغه اعراض او علایمو چې د بواسیر په ناروغۍ کې موجود وي. د مقعد په شاوخوا کې یو غوټه ماننده ساختمانونه غوټې موجود وي چې دغه غوټي یا د مقعد په داخل کې په سترګو نه لیدل کېږي چې دې ته انټرنل هیموریډ وایي، او یا دا غوټه بهر وي چې دې ته بیا ایکسټرنل هیموریډ وایي چې دې باندې بیا وروسته غږیږو. موجود څو طریقو کېږي. لومړی د بواسیر ناروغۍ هغه اعراض او علایمو په کتلو سره په هیسټري سره او فزیکل اگزام سره، یعنی د فزیکي معاینې په واسطه چې د ډاکټر په واسطه کې که چېرته یو شخص دغه اعراض او علایم ولري، نو دوی دې زر تر زره د یو جراحي ډاکټر ته مراجعه وکړي چې د جراحي ډاکټر په واسطه د تاریخچې او اعراض او علایمو کتلو ترڅنګ یو فزیکي معاینه اجرا کېږي. دغه فزیکي معاینه د ډاکټر په واسطه په خپل خاصو شرایطو په واسطه خپل میتود لري، د هغې په واسطه اجرا کېږي او بالاخره د بواسیر یا هیموریډ تشخیص پرې کېدلی شي. دا چې مخکې موږ یادونه وکړه چې د یوازې په بواسیر کې د وینې بهیدنه نه وي موجود، یو شمېر نورې ناروغۍ هم دي چې په هغې کې د وینې بهیدنه موجود وي د ډکو میتیازو کولو پر مهال. لومړی د دغه بواسیر ډي ډي ایکس یا تفریقي تشخیص باید له نورو ناروغیو څخه سره وو. هغه ناروغیو کې ریکټل پرولپس په نامه یوه ناروغي ده چې دې کې هم د وینه بهیدنه موجود دي، د بواسیر په شان علایم اعراض ورکوي. دویم انل تومور یا د مقعدي تومورونو په ناروغي. دریم انل فشر په نامه یوه ناروغي چې دې کې هم وینه موجود وي. موږ عام اصطلاح کې ټول دغه ناروغۍ ته بواسیر عام خلک ویل کې وایي، خو ولې دغه ناروغۍ بیلې دي، باید دې سره ډي ډي ایکس وشي. د بواسیر منیجمنت څو طریقو سره کېږي، یعنی درملنه چې دا یو فارماکولوژیک درملنه ده، دویم نن فارماکولوژیک ده، یعنی د درملو په واسطه او بغیر درملو په واسطه. درملو په واسطه درمل هغه ملهمونه چې سټیرویډ ولري د استعمالیږي، هغه ملهم چې د درد ضد لپاره وي، لیډوکاین جل په نامو هم. دویم نن فارماکولوژیک چې هغه جراحي په واسطه کېږي، چې د یو جراحي ډاکټر په واسطه انتخاب کېږي چې کوم ډول جراحي د بواسیر لپاره انتخابېږي. او څلورم هوم ټریټمنټ هغه داسې کېږي چې که یو شخص په بواسیر اخته وي، دغه اشخاص باید د قبضیت مخنیوی وکړي، د قبضیت ضد ځینې درمل باید استعمال کړي. دویم د درد ضد درمل استعمال کړي چې د درد د کمیدو او د انفلمیشن کمیدو سبب کېږي. همدا څلورم فایبر لرونکي غذاګانو څخه استفاده وکړي، هغه غذاګانې چې سبزیجات دي، میوهجات دي. همدارنګه اوبه باید اکسرسایز تمرین وکړي، که وزن زیات باید وزن کم کړی شي. دا حل لارې چارې وي چې د بواسیر د ناروغۍ مخنیوی او درملنه پرې کېدلی شي. په دې هیله چې دا معلومات ستاسو خوښ شوي وي. ستاسو ټولو درنو ملګرو څخه یو ځل بیا هیله کوم، غوښتنه کوم چې زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړي تر څو زموږ دا معلومات تر نورو ملګرو ورسیږي. مننه.